کم انسان سره همزاد وي مطلب دا چې جنات سره وي او جنات ته تکلیف ورکوي هر ټایم د باندې حاضرېږي غورځېږي ورسره یا د کم انسان سره جنات وي جنات د بدن باندې نشانونه جوړوي یا مطلب کپړو باندې وینه غورځېږي یا په کور کې وینه غورځېږي یا کله انسان چې باندې جنات وي او د خوشبو محسوسېږي خوشبو سره د بدن درنېږي په سر باندې بوج راځي هډوکي خوږېږي ورسره اوږې درنېږي یا کوم داسې ځای وي چې هلته کې جنات وي هلته کې دې لاړ شي هغه ځای کې د بدن درون شي ورسره خاص کر انسان چې کله تلاوت کوي یا مونځ کوي د انسان دغه بدن خرابېږي او ذکر اذکار د انسان نه پرېږدي دغه ټولو نه د محفوظ کېدو لپاره او د صحت جوړېدو لپاره او دغه اثرات ختمېدو لپاره ته بهترین عمل ښیم دا شروع کوي ان شاء الله العزیز تاسو وی کوي او بیا فایده وګورئ ان شاء الله تاسو بدن کې څونه هم دغه اثرات وي څونه هم تاسو بدن کې دغه شیزونه وي تاسو به ان شاء الله په امن کې شئ عمل چې کوم دی هغه سوره مزمل ویلی سوره مزمل ورځ کې هغه وکړه ویلی سحر مونږ پس مخ په قبله کې نه او سوره مزمل وای په دې وبدمو هغه بار بار سکا او شرشم تیل په هم د مول شرشم تیل ما اندازې ډک ډک مالش کوا او شاده چې کوم سټ پټي وي دا ډک ډک مالش کو د اوګي مالش کوا سره دې سو وسابدن کې سونه هم سخت نه سخت جنات وي یا همزاد وي یا سهم وي تا تکلیف درګي او تا پریشان کوي دې سو وستا مسله مکمل ختم شي کله عمل د خوښ شو مخکې ملګرو سره هم شیر کې دا عمل او ورځ لګاتار وکي کله عمل خوښ شو مخکې ملګرو سره شیر کوي او سم مسلې تاسو کمنټ کې کوي ان شاء الله جواب بهر ملګری ته ملاويږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ